جنازې ته چې موږ هلته لړ شو نو زمونږ په دې کلي کې خاص کر یا بعضې داسې لکه چې ورته مالدار کسې دغه د لیدو دپاره د خلک ډیکي وایي راوایي لکه ته به ته دې حجر اسود ته ور روان دی مفتي رشید احمد بختیاروي رحمت الله علیه د دې ګڼ قباحتونه په اختر الفتاوه کې لیکلي دي ښه هم سړی هسې یو مړي ته وایي که ته ناروا نه دي خو اهتمام کولو دې کې ثواب ګڼلو زموږ دا خلک یې فرض نه ګڼي ورکه یاره لږ مې پرېږدی چې الله ته دیدار وکړو نو بیا څوک کوی سپېمې یې داسې وي څوک کوی مخکې یې داسې و ګیر یې داسې و شکل یې تور و څوک کوی سپین و څوک کوی په خندا و څوک کوی داسې دا تبصرې کول هم صحیح نه دي بیا دې ته وایي رسمي رونمایي مفتي رشید احمد رحمت الله علیه ورته په اصل فتاوه کې هډینګ عنوان ورکړی د رونمایي رسم دا چې څومره غټ خلک دي د هغې ډېر غټ اهتمامي او د هغې دپاره کله کله جنازه په ګنټو لیټ کېږي ښځې زمونږ د دې کلي کې دلته جنازې کټ پروت دی چې مونږ کله دا مړي وینو کله په کتار راځو نو که تاسو خیر کړئ هر یو تن ته ورغلي داسې چې مړي ته ودرېږي داسې تاسو به لیدلي کړي خو مې دا مثلا تاسو 200 پیرې اورېدلې ده کوی به نه خو بعضې خلک یې هغه عادت یې خپل عادت یې نه بدلېږي ښه چې عادت د چا نه بدلېږي که نه دی به هم دقه ته به مسله به یې 100 پیرې اورېدلي دی او بیا هم دې داسې پوچل شي ځکه دا ناروا دي ته چې قبرستان ته هم لاړې که نه او دعا غواړې مړي دپاره نو چې مړي دپاره ته دعا کېدې قبر ته به مخامخ لاس نه اوچتوي قبر ته چې مخامخ ودرېږي لاس نه اوچتوي لاس کته که دعا غواړه دا لاس اوچتول په دا دعاګانو کې لازمي نه دي که ته لاس اوچتې بیا قبلې ته مخ که قبر ته به مخ که دعا دلته به دې مړي به پروت دي خو دا زموږ داسې عادت جوړ شوی دی یو مثال مې خولې ته رالو خو پکېږې ما بېادبي دې معافي خو کله کله خلک په مثال سره پوه شي مثال یې ذهن کي نو چې بیا هغه کار کوي مثال ورته رایادېږي یاره دا خو مې مثال اورېدلی و پخوا په زمانه کې دا مشران وایي چا قربانۍ ته یو څښې اخیستی و نو مدرسې ته یې راوستو هلته استادانو مفتیانو ته یې ښو چې یاره د دغه غاښ وګورئ چې قرباني پې کېږي که نه نو هغه مدرسه کې چې هغه مشر مفتي صاحب کته نو غاښونه یې ورته کته بیا طالبان عذاب ورته مخلوقي د طالبانو وي د استاد مو دا وایي چک ورشه مونږ هم چک کوو نو یو طالب راغی غاښونه ورته چک کوي خوله ورته وازوي نو بل طالبانو ټول سپینې جامې هغه څښې چې بیا کور ته راوستو که نه چې کوم سپینو جامو والا مخې ته ورتلو نو هغه سیب ورته په خپله وخاندل غاښونه به یې له خپله کار کوي نو نن زموږ دلته چل دی مثلا واورو بیا هم هلته د مړي دیدن به خامخا کوو او بیا دغه لاس اوچتو دا ناروا دي محترمو بیا محترمو د دې جنازې نه وروسته زموږ کلي کې